أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتم رکو د سوره بقره. د دې رکو خلاصه دو خبرې دي. الله رب العالمین په دې کې دو خبرې بیانوي. اوله خبره ترغیب د ایمان ته او اعمال صالحو ته، چې ایمان راوړی او نیک اعمال وکړي. دویمه خبره د یهودیانو قباحتونه او خباثتونه بیانیږي. یو دا چې وعدې ماتوي، او دویم نمبر والتعدي یوم السبت، د خالد ورځ ښکار په دیو باندې الله حرام کړی و، نو په هغې زیاتې کړی و او هغه دپاره یې چلونه او حیلې کولې. او دریم نمبر قباحت والحیل فی ذبح البقره، د غوا د حلالولو دپاره الله تبارک وتعالی دیو ته حکم کړی و چې غوا حلاله کوي، نو دیو د هغې نه د ځان د خلاصولو دپاره حیلې او چلونه کول. نو اول کې ترغیب د ایمان ته او اعمال صالحو ته. نو الله وایي ان الذین، ان بېشکه الذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړی دی، والذین او هغه خلک هادو چې یهودیان دي، والنصارا او نصارا دي عیسایان دي، والصابئین او صابیان دي. صابیان دا څوکو؟ نو بعضې علما د دې باره کې وایي چې دا یو قوم یقرؤون الزبوره، چې زبور به وایه د داود علیه السلام قومو. نو په دې بنیاد باندې دا اهل کتابو کې داخل شو. او بعضې وایي نه، دا د ستورو عبادت کوونکي و، د ستورو بندګي کوله، نو په دې مناسبت سره دا مشرکان شو. نو والصابئین او صابیان دي بېدینه دي. من آمنا، من چا چې آمنا ایمان راوړو، بالله په الله تعالی باندې، والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې، وعمل او عمل وکړه صالحا نیک، فلهم نور دیو دپاره اجرهم اجر د دیو دی عند ربهم په دربار د رب د دیو کې، ولا خوف او نبی څه علیهم فدیو باندې، ولا هم او نبه دیو یحزنون غمجن شي، نبه پې څه یری او نبه غمجن شي په دنیا پسې. په دې آیات کې الله رب العالمین څلور قسمه خلق بیان کړه. یو ایمان والا، بل یهودیان، بل نصارا او بل صابئین. الله رب العالمین د دې باره کې ویل چې چا په الله باندې ایمان راوړ او په ورځ د آخرت باندې. نو زه ټیک ده د یهودیانو باره کې خدا صحیح شوه چې یهودیانو کې چا ایمان راوړ نیک عمل یې وکړه، نصارو کې چا ایمان راوړ نیک عمل یې وکړه، صابیانو کې چا ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړه. خو دا آیات د دې سره څنګه لګي چې ایمان والا هغې ایمان راوړ، نو هغه خو مخکې نه مؤمنان دي، نو ایمان راوړلو څه مطلب شو؟ نو د هغې جواب دا دی چې دلته د دې آمنونه مراد دا دی چې چا صرف په خوله باندې ویل دي چې زه مؤمن یمه. ان الذین آمنو، یقینا هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی صرف په ژبه، او ظاهري ایمان یې صرف راوړلی صرف په خوله باندې. نو الله رب العالمین فرمایي چا چې ایمان راوړ د دیونه په الله تعالی باندې، یعنی د زړه نه هم دی مؤمن شو، نو بره آمنونه مراد دا دی چې په خوله ایمان راوړی صرف ظاهري، او لاندې آمن بالله نه مراد دا دی چې دا د زړه نه هم چې کوم دی نو ایمان راوړي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وس قباحتونه او خباثتونه د یهودیانو بیانیږي. دا دویمه خبره د دې رکو شوه.
و اذ او کله چې اخذنا واغست مونږه میثاقکم مضبوط وعده ستاسو نه ورفعنا او اوچت کو منگا فوقکم ستاسو د پاسه التورا کوهی تورا غرد تورا خذو انسی ما آتیناکم اغا څه چې مونږ درکړي دي تاسو ته بقوتین په مضبوطیا سره یې ونسئ مطلب د تورات باندې عمل وکئ دغه موسی علیه السلام چې کوم دین تاسو له راوړلی نو په دې باندې په مضبوطیا سره عمل وکئ وذکرو او یاد کئ ما هغه څه فیه چې په دې کې دي وذکرو او یاد کئ ما فیه هغه څه چې په دې کې دي لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاران شئ او دې دپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه نو ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو من بعد ذالک وروستو د دې نه فلولا فضل الله که چرته نوې فضل د الله تعالی علیکم فتاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی لکنتم نوې به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه تاسو به تاوانیان جوړ شوي نو دې کې یو قباحت او خباست د یهودیانو ذکر شه چې هغه د نقض العهد وعده ماتول در دیو کارو وس دویم چې حیلې کوي د الله رب العالمین په دین کې او د الله ر دین نه ځان بچ کوي ولقد علمتم الذین ولقد او یقینا علمتم تاسو پیژنئ الذین حال د هغه کسانو ولقد او یقینا علمتم تاسو پیژنئ الذین حال د هغه کسانو اعتدو چې زیاتې کړی منکم ستاسو نه فی السبت په ښکار د خالی کې د خالی د ورځې په ښکار کې فی السبت د خالی په ورځ کې د ښکار کول فقلنا نو ویل منګه لهم دیوتا کونو شی تاسو قردتن شادوگان خاسئین ذلیلا دا یو واقعه وه چې د داود علیه السلام په دور کې دا واقعه راغلی وه چې دیو دا حیلې کولې د الله رب العالمین په احکاماتو کې د واقعي تفصیل دا دی چې د داود علیه السلام په زمانه کې د خلکو د بحر قلزم په غاړه ایلات نومود لیکلي یا ایله وه او یا عقبه داود علیه السلام وه او دا کلی د مدین او د کویتور په منځ کې دا واقع دی او اوس هلته د اسرائیلو بندرګاه دی دغه ځای کې دیو باندې الله تبارک وتعالی د خالی د ورځې ښکار حرام کو وجه دا وه چې بني اسرائیلو ته الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام په واسطه ویلیو چې په هفته کې یو ورځ د الله د عبادت دپاره خاص کوي او د الله بندگی به کوئ او موسی علیه السلام ورته خپل انتخاب ووایه چې زما د جمعې ورځ زما خوښه ده خو ستاسو څه خوښه ده تاسو ځان له پکې انتخاب وکئ نو دیو پای کې اختلاف وکړه هر څه کې به دیو اختلاف کو او دیو د موسی علیه السلام خلاف دپاره دیو د هفتې ورځ منتخب کړه نو الله تبارک وتعالی په دیو باندې د دغه هفتې ورځ د خالی په ورځ باندې د دنیا هر کار حرام که ښکار کولو او که نور تجارتونه وغیره ځکه چې دیو د خالی د ورځې انتخاب په خپله مرضۍ باندې وکړه په خپله مرضۍ وکړه په کار دا وه چې دیو د الله پیغمبر تفریخي وی چې ای پیغمبره بس تی زموږ دپاره انتخاب وکړه خو لیکن دیو په خپله مرضۍ باندې د خالی ورځ غوره کړه نو الله رب العالمین په امتحان وکړه د عمل چلیده د دې داود علیه السلام د دې وخته پورې نو دیو د میانو د ښکار نه صبر نه شو ځکه وجه دا وه په قرآن کریم کې دا واقعه بیا نورو صورتونو کې هم راځي صورت اعراف کې هم راځي چې میان به د خالی په ورځ باندې دا په دې سیند کې داسې ډیر زیات را روانو دا ټول سیند به چې کوم د میان نه ډکو دریاب به د میان نه ډکو دا خلک د دریاب په غاړه باندې اوسېدل او چون کې چې کله به د خالی ورځ نه وه نو بیا میان دومره نه نو دیو صبر نه شو او حیلې جوړې کړې د میانو د نیولو دپاره نو
بعضې پکې داسې ګوره دا درې ډلې شوي. یو ډله داسې شوه چې هغې د میانو د نیوو دپاره حیلې او چلونه جوړ کړه، او بعضې داسې وو چې هغې به دا خلک منع کول، وی دا څه کوئ د الله بندګانو، دا ولې داسې کوئ، او د هغې نه به یې منع کوله. نهي عن المنکر والو وی دا د ګناه کار دی، تاسو خو د دې نه منع شوي، دا کار مه کوئ. درېیمه ډله پکې داسې وه چې په خپله هغې دا حیلې او چلونه نه کول، خو دې نصیحت کوونکو ته به یې ویل وی تاسو ولې نصیحت کوئ، لم تعظون قوما الله مهلکهم، ولې تاسو داسې قوم ته نصیحت کوئ چې الله تبارک وتعالی هغه هلاک کوي، پرېږدوئ چې غرق شي، نو څه ورته مه وایئ. نو الله تبارک وتعالی په دیو باندې بیا عذابونه هم راوستل، په دغه کم چې د حیلې کول او چلونه کول او ګناه کوله، نو الله تبارک وتعالی د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړ کړه. او دا کومه ډله چې نهي عن المنکر والا وه چې دا خلک به منع کول وی دا کار مه کوئ، هغې له الله نجات ورکړه، هغې له الله خلاصیه ورکړه. او درېیمه ډله چې کوم غلي وو او هغې نهي عن المنکر نه کو، په خپل هم ګناه نه کوله، خو دا نور هم نه منع کول، نو د هغې باره کې قرآن کریم څه نه دي ویلي، سکت القرآن عنهم، قرآن د هغې نه غلی شوی دی، هغې باره کې الله څه نه دي ویلي. خو بعضې مفسرین وایي چې دیول هم الله تبارک وتعالی عذاب ورکه. بیا چې چا به دا حیلې کولې او دا چلونه به یې کوله او چې میان موږ ونسو، نو د هغې طریقې مختلفې وي. یو طریقه یې دا وه چې دا خلک به لاړه او د دریاب په غاړه باندې به اودسونه کول، او په دې کې به اوبه به چې کوم ده نو هغه راواخیستلې، په لاسونو کې به میان هم ورسره واخیسته، او دا میان به شاته ګزار کړه، لرې به د دریاب نه اخوا کړه چې بیرته د سیند ته راتلی نه شي، او بیا به یې لاسونه په مخ باندې راښکل. او په دې طریقه باندې به دا میان که چا به ورته وي، د نورو خلکو به ورته وي هلکه دا ولې دا میان نسوي، ما کله مین نیول دی، خو په خپله په لاسونو کې راځي، نو دی زما څه ګناه خو په دې کې نشته دی، خو په خپله په لاسو کې راغی او داسې لاړو، نو ما خو ګوره اودس کو، د اودس نه مې منع کې، او ګوره زه خو اوبه وڅکلو له راغلی یم، خو اوس په لاسو کې مې راغی په خپله، نو زما څه ګناه خو دې کې نشته. دا حیلې او چلونه به یې کول، الله رب العالمین سره یې دوکه کوله. دارنګې بعضې پکې داسې وو چې هغې داسې حوضونه یې جوړ کړي وو، حوضونه یې جوړ کړي وو، او په هغه حوضونو ته یې د دغه دریاب نه داسې ولې راوستلې وي، نو په دې کې به دا میان دا به راتله، بیا یې پسې بند که، نو چې بند که هغه میان چې به کوم راغلي وو، خو بیرته دریاب ته نه شو تللی، او بیا به یې د اتوار په ورځ باندې ورغله او هغه میان به یې راواخیسته. چا به ورته ویل ولې دا کار کوئ، دی نه خو الله منع کړي، وی د اتوار په ورځ خو نه یو منع کړ، او د سیند نه ما راغیستی نه دی مه یې، اوس په خپله به دې نهر کې راغی، په وله کې راغی، نو په دې کې زما څه ګناه ده، چلونه به یې کول، حیلې کولې. دغه شان بله ډله پکې داسې وه چې میان به په دې سیند کې دغه شانته کې په کونډو کې ونښلول، او بیا به د اتوار په ورځ باندې راغیسته، خالی په ورځ به صرف داسې ونښلول پکې، او د اتوار په ورځ باندې بیا راغیسته. که چا ورته وي دا ولې دا کار کوئ، بیا موږ خو میانو ښکار د خالی په ورځ نه دی کړی، موږ خو د اتوار په ورځ باندې وګوره راواخیسته میان، او تا ما سره د خالی په ورځ میان لیدل دي. نو دا حیلې او چلونه هغه دې وکول. نو الله تبارک وتعالی هغه واقعي طرف ته اشاره کړله چې ولقد او یقینا علمتم تاسو پیژنئ الذین حال داغه خلقو اعتدوا چې زیاتې کړی منکم ستاسو نه په سبت د خالی په ورځ کې، فقلنا نو موږ وویل لهم دیو ته کونو چې شئ تاسو قردتن شادوګان خاسئین ذلیلا، فجعلناها نو پس وګرځوله موږ دې واقعي لره نکالن عبرت لما د هغه چا دپاره بین یدیها چې هغه وخت کې وو، بین یدیها چې هغه وخت کې وو، بین یدی مطلب دا چې دا په دغه وخت کې موجوده خلکو دپاره، وما او د هغه چا دپاره خلفها چې وروستو راتلونکي وو، وموعظة او یو نصیحت للمتقین د متقیانو دپاره. د آیتونو ترجمه دوباره بیا واورئ. ان الذین یقینا هغه خلک آمنو چې ایمان راوړل دی، والذین او هغه خلک هادو چې یهودیان دي، والنصارا او نصارا عیسایان دي، والصابئین او صابیان دي بې دینه دي، من آمنا چا چې ایمان راوړو
بالله فالله تعالی والیوم الاخر او پورز د آخرت باندې وعمل او عمل وک صالحا نیک فلهم نردیو د فار اجرهم اجر د دیو دی عند ربهم په دربار د رب د دیو کی ولا خوف او نبی سیرا علیهم په دیو باندې ولا هم او نبدیو یحزنون غم جنشی ویز او کله چې اخذنا واغستل مونږه میثاقکم مضبوط وعده ستاسونا ورفعنا او چت کمنګه فوقکم ستاسو د پاسه التورا غرد تورا خذو ونیسی ما آتیناکم هغه چې موږ درکړلي تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره په عمل کولو سره واذکرو او یاد کوي تاسو ما فیه هغه څه چې دی په دې کې لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون متقیان شئ پرهیزګاران شئ ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو من بعد ذلک وروستو د دینه فلولا فضل الله پس کچرتنوی فضل د الله تعالی علیکم پتاسو باندې ورحمتو او مهربانی د الله تعالی لکنتم من الخاسرین نو وی بتاسو د تاوانیانو نه ولقد علمتم الذین او یقینا تاسو پیژنئ حال دغه کسانو ولقد او یقینا علمتم تاسو پیژنئ الذین حال داغه کسانو اعتدوا چې زیاتې کړیو منکم ستاسونا په سبت د خالی په ورځ کې وقلنا نو موږ ویل لهم دیوتا کونو چې شی تاسو قردتن شادوګان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس وګرځول موږ دی واقعي لره نکالا عبرت لما بین یدیها د موجوده خلکو د پاره د هغه چا د پاره چې په هغه وخت کې وو وما خلفها او د هغه چا د پاره چې وروستو د دینه وموعظة او یو نصیحتو للمتقین د متقیانو د پاره سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك